السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خی جوړې ملګرو دا اسی پیک دغه راځي او څوک وی پلان کې کامیاب شو، پلان کې کامیاب الحمدلله ثم الحمدلله جمعیت علماء اسلام دی. لکه څنګه چې په احد کې ظاهری شکست صحابه ته شوی نو هغه ظاهری و، حقیقت ګټه د صحابه او الحمدلله دا زمون ګټه ده او من ګټلې ده. لیکن زمارونو دا یاد ساتي دا چې کم تبلیغي خنزیر د سره ښکارا کمپین نه کړي، کم خنزیر صوفي چې ځان ته د تصوف یو کارکون وي او د سره ښکارا کمپین نه کړي، او کم یو مدرس یا محتمم چې دی خنزیر د چا سره ښکارا کمپین نه کړي، چې دی د خپل مقتدیانو نه خدایان ساس کړي او دی دا خبرې کوي چې ګنې زمنګ د رزق او د مدرسه د دین چلیږي او د خدای نه چلیږي. ستاسو د قسم وي چې نه د په ذکر کې کینې او نه د مدرسو له جلسو له لاړ شو، نه د دې تبلیغي خنزیر داغه سره چرته په غشتونو کې وګرځي، په لټوي د دې جماعتونو نه وباسي او که په خلی وته نشي عملی او توخه د خلک د دینه منه کې، ولې د دین صرف دا مقصد دی چې ګنې بس صرف د ماړه تاسو د شیخ صاحب ماړه د حضرت شیخ صاحب دا عمر دا دغه دغه لکه دا دغه د کمپین ورځو دا غلط تورشي دغه باندې نن تیریږي سه د حافظ اختر علي صاحب مړه دا دغه د لکه دا دغه د کمپین موسمو اسی سوچ پکار دی کنه. او تور شاه اعظم خان چې هغه غریب سونه لکه د پانو مړه د پیسې وشیندل او په منګه اعتماد کو په علماو باندې چې ګنې ما دیزل هغه خوار څوک ازمیخ هغه کړو پار چا باندې، لیکن دیزل دغه مقصد دا چې ز علما دي په منګه اعتماد کو، لیکن رونو خپکیږي ما زمونږ علما قسم په خدای چې هغه خپل وټونه د خپل کورونو زنانه او د خپل مقتدیانو خنزیرانو وټونه غي نه دي استعمال کړي، دي ته نشي ویل مړه د دې دین صرف دا مطلب چې دای ګنې صرف په دې تبلیغي کې ورمنډل او یا په دې صوفي کې ورمنډل او یا ګنې صرف په دې دغه کې ورمنډل په مدرس کې یا په مدرسو کې د یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کا په څه مقصد دی رونو خپکیږي مو منګ بیللې دا خپ بی غیرتیم کړي دا. زما د قسم وي چې د حضرت شیخ صاحب او د حافظ اختر علي صاحب او د اعظم خان زمنګ نه کوم توقع زما د قسم وي که په 2% کې منګ اغیله صحیح جواب ورکړي، بس منګ ته په دې ځان بد ښکارېدو چې زب مقتدی ته یم یا به ز په جمعات کې یم او ز په دې باندې زمون خدایان دادی لکه زمون بل خدای نه او دا زمون خدایانو چې منګ له بریزه کوم دا کې منګ له مدرسې امدا چلی. لعنت په داسې علم شه چې